السلام علیکم او په دې چینل کې داخل کړئ وایم د هر څه نه مخکې ته دا یاد کوم زموږ همدا چینل ته سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټلۍ نښانه ووهئ چې ښایي یو نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانه باندې در ورسیږي. نننۍ ویډیو زموږ د خرمشاه په باره کې ده. پوره معلومات درکوو ده چې خرمشاه نن درو کسانو په زور باندې وغوړه او داسې کار یې ورسره وکړو چې اوس توپې وباسي او داسې کار یې ورسره په دوبۍ کې وکړو. دا کار ورسره د دوبۍ شیخانو په زور باندې وکړو ولې چې هغوی ته پته ولګېده چې دا ښځه موږ شرموي او بس دوه درې شیخان راجمع شول او دا یې راوغوښتل او ورته ویې ویل چې ته زموږ مېلمنه یې. په دې چل باندې ورسره بیا دغه اشانتي کار یې ورسره وکړو. تاسو زموږ دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې دې شیخانو دې د خرمشاه سره څه کار کړی دی. عزتمنو دا خرمشاه یې واده پارټۍ ته یې راغوښتې وه او ډانسونه یې پکې ورسره کړي دي او دا خرمشاه د ټیک ټاک سټار ده او دا ډېره مشهوره جینکۍ دي او دې شیخانو خوښې شوي وي. یو څو ورځې مخکې په ټیک ټاک کې ورسره تصویران شیر کړي وو نو هغه شیخان یې ډېر سخت شرمولي وو او دغه شیخانو ته پته ولګېده چې دا جینکۍ خو خلکه په شرمونو شرموي نو دوی یو څو ملګري راجمع شول او دا اتفاق یې وکړو چې دا جینۍ به په شرکه باندې راولو او بیا یې خراب کړو او دا خرمشاه یو دوه درې شیخانو دومره ټینګ په ټینګه باندې وویل چې اوس د پاڅېدلو نه ده او اوس توبې وباسي او اوس په دوبۍ یو هسپتال کې پرته ده. دومره یې غولېده چې اوس د پاڅېدلو نه ده ولې چې هغوی به بلکل وله پرېمې وله نه دی ورکړی چې یو به ورسره داسې غلط کار وکړو نو یو به ترې نه پاڅېدو بیا به ورباندې بل لګیا شو چې هغه بل به بیا پاڅېدو بیا به ورباندې درېیم لګیا شو او دا درېیم دوستان و چې دغه درېیم به پس کې بیا ورباندې هغه روبنې ورباندې بیا لګیا شو. نو اخر کې خرمشاه ورته په جاره باندې شوه چې زه به ټیک ټاک هم بیا پرېږدم اوس ما معاف کړئ. نو هغه شیخانو ورته بیا په جواب کې ویلي دا صبر وکړه چې د موږ نه بچ وشي بیا به دې معاف کړو ولې موږ شیخان زموږ په کارو کې معاف کېدلی نشته. نو عزتمنو خدای پاک د ګن نه بېغمه کړه. زموږ نننۍ معلومات ته د دې ګوند دی خو زموږ د ویډیو ستاسو په شوي ویډیو د سره لایک کړئ خپلو ملګرو سره شریکه کړئ او خوا کې ورسره چینل سبسکرایب کړئ خوا کې ورسره ټلۍ نښان ووهئ چې ښایي یوه نوي راتلونکې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانه باندې در ورسیږي.